سلامونه ملګرو. د پاکستان او انډیا یو وړوکی غونډه جنگ وشو، خو دې جنگ کې پاکستان سو ګټل. د انډیا چې کوم مقاصد هغه تاسو را الریډي په یو ویلا کې ما شریک کړل. تاسو چې د ما چینل او پیج فالو کړی او تاسو زما ډیلی ویلاګز ګورئ نو دا غي مقاصد الریډي په تیر شي ویلاګز کې ما شریک کړل چې د انډیا سم مقاصد او سم مقصدونه جنگ کولو کې. او اوس پاکستان آیا دا جنگ ګټل دی کنه، پاکستان ته کوم فائدې راغلي دي ادر سره په دې ویډیو کې شریک کوم. البته پاکستان ته یو خپل غټه غلطي ښکاره شوې ده چې پاکستان به اوس په هغه غټه غلطۍ باندې کار کوي. کومه غلطي ده په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوم. خره پاکستان اور انډیا جنگ کې پاکستان سو ګټل. جی پاکستان خټون نه پهلا غټ خبره دا و ګټله چې پاکستان یو ځل بیا دنیا ته ثابت کا چې پاکستان سره چې کوم هوایي فوج دی، ایر فورس دی، نو هغه د دنیا بهترین ایر فورس دی. پاکستان په لیمیټډ ریسورسز کې د انډیا لیټیسټ ټیکنالوژي ته شکست ورکو. د پاکستان چې کوم ایر فورس دی هغه په مطلب دومره اپډیټډ ټیکنالوژي هم پاکستان سره نه و، خو بیا هم د رایفل غونډې تیاری انډیا ته راوغورځولي او انډیا چې داوا کوله چې موږ سره ورلد بیسټ ایر ډیفنس سیستم دی نو هغه سیستم ولا هم د پاکستان ایر فورس کمپلیټلی ایکسپوز کو. نو پاکستان یو دا ګټو کا چې یو ځل بیا ثابته کا چې د پاکستان ایر فورس د دنیا سټرانګیسټ او د دنیا قابل ترین ایر فورس دی. جی بل پاکستان دا ګټه هم وکړه چې انډیا ته یو ازمکه هم نه د پرېښو دی، یو ازمکه هم انډیا ته نه د پرېښودل شوی او د فورسز نقصان پکې هم نه دی شوی. مطلب صرف یو فوجي پکې پرون شهید شوی و، صرف یو فوجي پکې شهید شوی. د پاکستان آرمی کې صرف یو سړی شهید شوی دی. مطلب د فورسز جانی نقصان نه دی شوی. عوام خامخا عوام شهیدان شوی دي، اټیکونه زیات شوی د انډیا له طرفه، عوام په ګڼ تعداد کې شهید شوی دی. خو د فورسز نقصان یعنی د افواج چې کم که زغز زمکه فوج دی او کاغه د هوایي فوج دی نو دا غي پکې داسې جانی نقصان ډیر کم شوی دی څومره نقصان چې د انډیا شوی دی. جی بل انډیا خپل هم د خپل نقصان تصدیق کړی دی، ای خبره ویریفاید کړي چې او پاکستان زموږ دی ځکه دومره نقصان وکړو. بل دی ویډیو کې تاسو لموي چې پاکستان تخپل یو ډیر غټ میسټیک په نظر باندې راغو چې پاکستان به اوس دغه سیستم دغه میسټیک امپروف کولو، دغه غلطی چې کومه ده هغه به خامخا دغه امپروف کولو کوشش کوي. هغه د پاکستان ایر ډیفنس سیستم چې دا اپګریډ کول پکار دی، دا امپروف کول پکار دی. ځکه د انډیا چې کم ډرون پاکستانی حدود ته دومره دنه پورې راغلی نو دې ځکه ډېر خلک دا سوال وچتای چې آیا دا د پاکستان ایر ډیفنس سیستم نو نیولی، دا د پاکستان ایر ډیفنس سیستم ته مطلب ګیر شوی نو. خو ډېر چې کم خلک ته ډېر ماهرین دا خبره هم کوي چې دا د پاکستان ایر سیستم ډیټیکټ کړي وای ل پته و چې ډرون راغلی دی، خو په دې وجه حمله نه کوله. هغه ټیم چې هغه ټیم په فضایي حدود کې هوا کې د پاکستان چې کم فضایي حدود دی پاغه کې جهازونه ګرځیدل، د مسافرو جهازونه او پکې 15 جهازونه هغه ټیم په د پاکستان په فضایي حدودو کې ګرځیدل. نو پاکستان په دې وجه پاغه ډرون باندې ډایرک اٹیک نه کولو، ډایرک په میزایل نشو شوټ کوله یا په دغه باندې په بم باندې نشو شوټ کوله چې په هوا کې جهازونه وای ویس نه د مسافرو دا کم جهاز د دې له نقصان ورسي. نو دا ماهرین ډیر دا وجه هم خای چې پاکستان ته دغه ډرون ډیټیکټ شوی، خو پاکستان په دې وجه باندې پاغه باندې ټیک نه کولو چې هغه کې خطر وجي. خیر دا خو ماهرین وای، خو پاکستان ته خپل سیستم ایله بوس خپل میسټیک ښکار شوی چې کم ځای کې موږ سره ټیکنالوژي لیټیسټ کول پکار دی، کم ځای کې اپګریډیشن ضرورت دی. نو خامخا پاکستان ایر فورس یا د پاکستان آی ایس آی یا د پاکستان زمینی فوج چې کم دی به خامخا هغه غلطیان او صوباسي چې کم غیله په دې جنگ کې ښکار شوی دي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو ډیر زیاته مننه. والسلام.